میشن دی دا څه په لالچ نه ده، دا څه په وټونو نه ده. خاوره زما ده، دا قام زمونږ دی، دا وطن زمونږ دی. دا چې ابادېږي زه ابادېږم. ټولونه کنډري د چا کره اوبه نه وي، د چا کره نورې مسلې زما مسلې دي. ما ته خپل په ماشوم کې، د دندې په ماشوم کې، د تالون په ماشوم کې، د دڼکول او د کروړې په ماشوم کې فرق نشته. الیکشن یو قسمه مال خلکو ډېره مینه راکړې وه. جی بالکل دا وخت زه په تحصیل چکیسر کې موجود یم. زما سره سابقه امیدوار جناب شوکت علي صاحب موجود دي. دا راته ووایه صاحب چې څنګه ستاسو یو ځل بیا چکیسر ته چې د هغه شانتې مینه ورکړه، که تاسو الیکشن وکړو، که هغې کې تاسو چیرمین رانغله کړو، هغه شانتې هغه مینه او خپله جدوجهد چې دی هغه جاري ساتئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو ستا شکریا ادا کوم چې تا ماله ټایم راکړو، او د هغې نه وروستو زما خو دا یو عهد دی، زما خو دا یو میشن دی. دا څه په لالچ نه ده، دا څه په وټونو نه ده، دا په دې نه ده چې زه به دې خاورې له محنت کوم. دا خاوره زما ده، دا قام زمونږ دی، دا وطن زمونږ دی. دا چې ابادېږي زه ابادېږم، چې دا روان وي زه روان یم. چې د دې روډونه کنډري، د چا کره اوبه نه وي، د چا کره نورې مسلې زما مسلې دي. ما ته خپل په ماشوم کې، د دندې په ماشوم کې، د تالون په ماشوم کې، د دڼکول او د کروړې په ماشوم کې فرق نشته. زما صرف او صرف میشن دا دی، بغیر څه د لالچ نه، بغیر د اوټونو نه. اوټونه واخو وشو، ختمه شوه. چا به ګټل، چا به بیلل. خو په هر ځای کې ما دا خبره کړې ده چې خو الیکشن و. په الیکشن یو قسمه مال خلکو ډېره مینه راکړې وه. الیکشن ټیک ده، ما به بیللی، هغه بیلانه ګټانه، خو څوک ګټي څوک بیلي. خو ما له دې خلکو ډېره زیاته مینه راکړې وه. د دې نه مخکې ما ګټل وه، د دې نه مخکې ما ګټل وه. زه ناظم ومه، دا پیره ما قسمت به نه و، الله خیر به پکې نه و. نو زه د الله پاک شکریا ادا کوم. د الله پاک نه لاک لاک شکر دی زما چې یو خبره کې زما خیر نه وي، نو دې کې به زما خیر نه و. او پاتې شوه د خدمت خبره. دا خدمت په چا ملازه نه ده. د اوبو په ټینکۍ به څه شي، یو پیپ به څه، یو دا هغه پیپ نه دی کوم چې په وټونو کې خلک ورکوي. دا الفا پیپ دی، د دې نیمه انچه چې دی به 40 روپۍ فټ دی، د دې 50 کاله ګارنټي ده. دا 8-10 لاک فټ په دې تحصیل کې لګي، او ټیک ټاک پراپر سکیمونو باندې به لګي. دا ټینکۍ دی، دا سوپر ټف ټینکۍ دی. دا هغه سوپر ټف ټینکۍ دی چې د دې په مارکیټ کې 22,000 روپۍ 21,000 روپۍ قیمت دی، 400 ګیلن. دا به په سپیسیفیکیشن مطابق وي. دا کوم پی سی سی روډ چې زما روان دي، یا لارې روانې دي، اوس ماشینان روان دي. زما 450 کیلومترې کار کوي په دې علاقو باندې. او د هغې نه علاوه د باجرانې پلونه او څه شیانه زما نه داسې وو چې زما په ناظمۍ وخت کې ما وعدې کړې کم انکمپلیټ پاتې شي. څه په دې الیکشن کې بیا د خلکو انکمپلیټ پاتې شو. یو وعده الحمدلله هغه به انکمپلیټ نه پاتې کېږي. دا ټوټل تحصیل زمونږ دی، دا خاوره زمونږ ده، دا علاقه زمونږ ده. زما نه چې څومره کېږي هغه به دې خاورې له زه خپل محنت کوم، بې لالچه به کوم. اوټ په تندره لګوه، اوټ وروستو خبرې دي. اوټ کښې دی، اوټ ما بایلل دی، مینه خلکو ښکاره کړله. او هغه مینې دا نن دغه دی چې د هغې سیله ده چې لکه مونږ لګیا یو. ناظم صاحب مونږ وینو دویمه درېیمه ورځ ده چې دغه شانتې کوم واټر ټینکۍ چې دي، دغه شانتې پیپان دي، ستاسو مختلف په ځایونو کې چې دي سکیمونه د سړکونه چې دي هغه روان دي. په دغې حوالې سره لږ غونته کې نظر راته ورکړئ. د یو کال نه زما محنت جاري و. هغه محنت زما خپل سیاسي مشرانو سره هلې ځلې پېښور کې ناسته وه، اسلام آباد کې ناسته وه. چاته سوال کوه، بل ته سوال کوه، بل ته سوال کوه چې موږ میرات یو، زموږ څوک شته نه. موږ له سره راکړه چې موږ خپل د دې قام له خدمت وکړو. نو زه په هغه ترو خپل په ذاتي ترو لګیا یم او خپل هغه محنت مې جاري. ناظم یو اخري تپوس درنه کوم چې آیا څنګه چې تاسو ووایئ چې زموږ د چې شانګله چې د داسې پسمانده پاتې شوي ده، چکیسر بیا راټول پسمانده دی، آیا ستاسو مخې ته څه حالې ځلې دي د چکیسر دپاره؟ زموږ د چکیسر دپاره چکیسر به کینی او چکیسر به فیصله کوي او دا قام به فیصله کوي. هغې نه وروستو به خبرې کوو. زه په یو سر باندې د چکیسر نه خبرې کولی شم. د ډېر سیاسي خلک دي او ډېر دروند خلک دي او ډېر سم خلک دي، هغوی به فیصله کوي. زمونږ مطلب دا چې دغه سوچ نشته. موږ به د پارټۍ سره تړلې خلک یو او د پارټیانو سره هر سړی تړلی دی. زمونږ مطلب دا چې خپل هغه محنت دی دې ټایم کې د الیکشن په حواله څه خبره نشته. زمونږ صرف هغه الیکشن کله دی کله نه دی، 6 میاشتې وروسته دی، 2 کاله وروسته دی. اوس د الیکشن ورځې نه دي چې بیا هغه سرګرمیانې شروع شي. دا مینه سرګرمیانې ځکه دي چې دا زړه قرضه وه د خلکو. دا زه زړه قرضه لګیا ده، هغې کې محنت کوم. خلکو ځم چې که څه لږه ازاله زما د دې لاسه دې خلکو ته فایده ورسي، خیر ورسي، نو د دې خلکو خیر زما خیر دی.
ګرانو کتونکو شوکت علي صاحب خبرې چې دي هغه د تاسو واورېدلې چې د هغه د چکېسر سره دومره مینه ده که هغه نن چیرمن نه دی خو هغه خپل هغه مینه چې د هغه خلکو ته ښکاره کړه. د بل پروګرام پورې اجازت غواړو. د الله